دا تنظیم تحفظ عقائد علماء دیوبند لطرفا وړاندې کیږي. متعلم محمد رحیم محمودی آل محمودی جانا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. انتهائی واجب الاحترام حضرات مسلمانان و دوستانو، نن زه په یو اهم او ضروري موضوع باندې خبره کول غواړم چې نن سبا په سوشل میډیا باندې د اهل باطل او طرفه اهل سنت والجماعت علماء دیوبند او په احناف باندې بے ځایه تنقیدونه، اعتراضات او ردونه کیږي، او ان شاء الله بتوفیق الله او د خپل پیر او مرشد په برکت او د دعاګانو په وجه باندې به ان شاء الله په یو مسله باندې تحقیقي کلیپونه وکړو چې کومه خبره وکړو هغه د دلایلو په بنیاد باندې وکړو، او کوم خبره وکړو هغه به ان شاء الله د راجح قول مطابق وکړو او د قرآن او د حدیث په روشنايي کې وکړو. نو محترم یاد ولرئ چې اهل باطل خصوصا د احنافو په یو مسله، د احنافو په امام اعظم ابو حنیفه رحمهم الله په تقلید باندې اعتراض کوي چې آیا تاسو د امام اعظم ابو حنیفه رحمهم الله تقلید ولی کوئ؟ نو محترم یاد ولرئ چې ان شاء الله په دغه مسأله باندې خبره وکړو، چونکې دغه خبره انتهایی تفصیلی او تحقیقی ده. نو په دې وجه باندې به دغه څو کلیپونو کې به دغه مسله بیانوو. دغه کلیپ نمبر 1 په دغه کلیپ کې به صرف دومره بیان وکړو چې 3 خبرې بیان کړې شي: تقلید لغوي، اصطلاحي معنا، او تقلید په کوم مسائلو کې واجب دی. او بیا محترمو د قرآن او د احادیثونه دلایل، او بیا د فقهاو، د محدثینو، د مفسرینو او د فقهای کرامو اقوال به هم پیش کوو په نور کلیپونو کې ان شاء الله. نو محترمو یاد ولرئ چې تقلید په لغت کې پیروي ته هم ویلی شي، اقتدا ته هم ویلی شي، اطاعت ته هم ویلی شي، او تعبیداری ته هم ویلی شي. لکه څنګه چې فیروز اللغات ذکر کړی دی، یا دغه شان دی الموسوعة الفقه ذکر کړی ده، الموسوعة الفقهیه، یا دغه شان دی نور کتابونو ذکر کړی دی. بیا محترمو اصطلاح کې دغه تقلید څه ته ویلی شي، خو دینه مخکې یو خبره یاد ولرئ چې دا تقلید په معنا د هار سره هم راځي، او تقلید لفظ دا د قلاده نه دی، او قلاده په معنا د هار سره راځي، او دغه قلاده د باب تفعیل یعنی قلد یقلد تقلیدن نه دی، او دا په معنا د هار سره راځي لکه چې څنګه په احادیثو کې ذکر دی. لکه په بخاری شریف کې کتاب النکاح باب استعارة الثياب للعروس وغيرها، په دې باب کې ذکر دی د حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها هغه هار په باره کې چې د خپل خور نه اغستی و، یعنی استعارت من اسماء قلادة، دغلته هار د پاره دغه لفظ د قلاده ذکر شوی دی. نو مطلب او مقصد دا شو چې کله دغه قلاده یعنی دغه قلاده لفظ نسبت کړي شي، چې کوم لفظ د تقلید دی نسبت کړي شي دغه انسان طرف ته، نو معنا به د هار راځي. او چې کله زناورو ته نسبت کړي شي نو په معنا د یو پړی او یو رسې سره به راځي. چونکې مونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمهم الله تقلید کوو، نو مونږ به معنا دغه هار را واخلو.
او بیا په اصطلاح کې معنا د تقلید چې د چا خبره منل بغیر د دلیل نه، بغیر د مطالبه د دلیل نه د چا خبره، یعنی د یو مجتهد خبره منل خو د دلیل مطالبه نه کول او هغه خبره منل او عمل پې کول دي ته تقلید ویلی شي. لکه ډیرو کتابونو ذکر کړی دی، لکه څنګه چې کشاف اصطلاحات الفنون ذکر کړی دی او نور کتابونو هم ذکر کړی دی چې تقلید په دې معنا سره راځي چې د یو مجتهد خبره منل بغیر د دلیل نه. خو دلته هم یو خبره تاسو لازمي یاد ولرئ چې د بغیر دلیل نه خبره منل مطلب هرگز دا نه دی چې کله یو مجتهد خبره وکړي او په دې دلایل نه لري، هرگز دا مطلب نه دی، بلکې مطلب دا دی چې په دغه مسله باندې کثیر تعداد سره دلایل هم موجود وي، خو دغه مقلد چې د چا تقلید کوي د خپل امام او مجتهد نه به د دلیل مطالبه به نه کوي. بیا محترمو دا هم یاد ولرئ چې آیا موږ په ټول احکامو کې دغه تقلید کوو او که نه، او آیا موږ په ټول مسائلو کې تقلید کوو که نه، په بعض مسائلو په بعض احکامو کې تقلید کوو او په بعضو کې نه کوو. نو تاسو یاد ولرئ چې دغه احکام دا په دو قسمه باندې وي، یو احکام عقلی وي او بل احکام شرعي. هر چې احکام عقلی دی په دې مسئله، یعنی په دې احکام عقلی کې به تقلید کول جائز نه وي، په دې کې به تقلید نه کوئ. لکه صانع د عالم، یعنی عالم جوړونکي، په دې کې به تقلید نه کوئ، په دې کې به تقلید جائز نه وي او په دې کې به تقلید ضروري هم نه ده. بیا احکام شرعي دا هم په دو قسمه باندې وي، یا خو به دغه احکام شرعي صراحتا وضاحت سره ذکر شوي وي، بیان شوي وي، لکه منځ شو، زکات شو، روزه شو، حج شو، په دې کې به هم تقلید نه کوئ، ځکه چې په دې کې ټول انسانان مساوي یعنی برابر دي. دا موږ ته وضاحت او صراحتا ذکر شوی دی. او بیا دویم احکام شرعي کې هغه احکام چې هغه صراحتا او وضاحت سره ذکر شوی نه وي، بیان شوی نه وي، لکه نکاح، معاملات او فروعي مسائل. په دې کې به اوس تقلید کول دا په هر انسان باندې سوا د مجتهدینو نه دغه تقلید کول په انسان باندې د یو مجتهد د یو امام دا واجب دی. نو محترمو دغه نننی کلیپ یعنی کلیپ نمبر 1 کې درې خبرې شو چې تقلید په لغت کې څه ته وایي، یعنی پیروي، اطاعت، تابعداري، دا په لغت کې معنا لري. بیا اصطلاح کې تقلید څه ته وایي، یعنی د چا خبره منل بغیر د دلیل د مطالبې نه د چا خبره منل او په هغې باندې عمل کول دي ته تقلید ویلی شي. او بیا دریمه خبره چې احکام عقلي په دې کې به تقلید نه کوئ. او بیا احکام شرعي کې هغه احکام چې هغه صراحتا او وضاحت سره بیان شوي وي، لکه روزه شوه، منځ شو، زکات، حج، په دې کې به هم تقلید نه کوئ. او بیا هغه احکام شرعي کې چې وضاحتا او صراحتا بیان شوي نه وي، لکه معاملات، نکاح او عبادات او بعض او فروعي مسائل، په دې کې به تقلید کول دا به لازمي او ضروري به وي. دا کلیپ نمبر 1. بیا محترمو کلیپ نمبر 2 کې به انشاءالله د قرآن او د احادیثو په روشنایی او د دلایل او د تحقیق په بنیاد باندې مونږ به دا ثابتوو چې هر یو انسان باندې تقلید کول د یو مجتهد دا واجب دی. او بیا د اهل باطلو طرف نه په احنافو باندې چې کوم اعتراضات واردېږي د هغه ټولو اعتراضاتو جوابات ترتیبا
ترتیب سره به ان شاء الله د ټولو جوابات وکړو او ان شاء الله امید لرم محترم چې دغه کلیپ به د ټولو مسلمانانو خوښ شوی وي او ان شاء الله که دغه کلیپ ستاسو خوښ شي نو کمنټس کې ضرور ووایئ او ان شاء الله دغه کلیپ نمبر 2 به هم زر تر زر زبه ان شاء الله تاسو سره نشر کم الله رب العزت دې همیشه موږ نه د حق او د دین کار واخلي او الله رب العزت دې د هر قسمه باطل او خلاف زمونږ دغه علمی استعداد استعمال کی او الله رب العزت دې موږ ته طاقت راکړي چې موږ د هر قسم باطل د اعتراضات او جوابات علمی انداز سره وکړو او الله رب العزت دې هر مسلمان ته د حق لار ښودنه وکړي